बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड लिदुनको खैबर शहर के ज सासु खपल कुर्बाना मीना शम्स तास्तु वाइम हराला स्टडी मशी उम्मीद में दे چې زمونږ لیدونکي چې دي د خیبر لیدونکي هغه به روغ وي جوړ وي خوشحاله وي په صحت باندې به روغ وي یو بل ښایسته سحر دی د ستاسو دپاره او یقین وکړئ هر یو سحر چې دی مزدار وي ښکلي وي او د هر یو سحر چې دی نو هغه طریقه کار داسې وي چې موږ غواړو چې یاره داسې مېلمانه راغواړو داسې قسم سلیبریټیز راشي داسې قسم شخصیات راشي چې د هغې په راتګ باندې زمونږ دغه کتونکي چې دي هغې ته نه انفرمیشن حاصل کړي هغې ته نه څه نه څه زده کړه حاصله کړي اویر شي داسې قسم خبرې پکې وشي چې هغه د ستاسو په ژوند کې د هغې ډېر اهم کردار وي نو همیشه زمونږ او زمونږ د پوره ټیم دغه یو کوشش وي او الحمدلله په هغې کې زمونږ پوره ټیم بهترین میلمانه ستاسو په وړاندې باندې راوړي د هرې ورځ خپل نوعیت دی خپل د هغې یو فارمیټ دی هغې فارمیټ سره موږ ستاسو په وړاندې راځو که هغه د ذکي صاحب شوګانې دي او که هغه زما شوګانې دي او که بیا هغه د اسلام آباد نه چې کوم تاسو شو ګورئ نو د هغې ځان له یو ښایسته غونډه کې مزاج دی د هغې شو چې هغې کې چې د ګپ شپ هم لګي اخلې پخلې هم کېږي او پکې ښایسته ټلیفون کالز هم وي غټه خبره دا وي زموږ په ټلیفون کالز چې کله راځي نو هغې سره دی چې هوسټ یا میلمله یو انرژي میلو شي هغه ته پتې چې یاره یا زه څه خبرې کوم یا زه څه انفرمیشن حاصلوم یا ورکوم نو آیا واقعي دی کې زما د عوام یا زما د خیبر د ویورز چې دی انټرسټ دی یا دغه شو هغه ګوري نو نن هم بهترین میلمانه دي او زه به دویمه چې سپیشلی د چارسدې د تنګي د خلکو دپاره ډېر زیات د فایدهمند خبرې دي ډېرې زیاتې د فایدې خبرې دي بیا صوبای متصف صاحب د موږ سره یقین وکړي هغه هم چې ورکینګ پلیس باندې ایشوز وي پرابلمز وي هراسمنټ کېږي یا آفیسز مسلې وي یا د تنخواګانو یا د کرایانو یا قبضه جهیز او یو شی بل شي نو هغه ټولې خبرې په دې باندې موږ به انشاءالله کوو اینډ بیا مسایل څه راځي عام عوام ته د موجوده حالاتو نه مهنګایۍ نه ګرمۍ نه او بیا دغه کسان دا پرابلمز فیس کوي څنګه عوام ته ریلیف څنګه ورکوي نو دغه ټولې خبرې به نن کېږي زموږ په دې خیبر سحر کې او تاسو هم په دې کې موږ سره حصه اخیستی شئ د ټلیفون په لاره باندې څه شکایت وي څه خوږه خبره وي څه ترخه خبره وي نو هغه هم تاسو موږ سره د ټلیفون په لاره باندې کوی شئ ولې چې دا یو اوپن پلیټفارم د ستاسو دپاره هم او زموږ د میلمنو دپاره هم میلمانه دلته هم د خپل زړه او د خپل روټین خبرې دلته کوي هغه خبرې چې ستاسو فایدې او تاسو هم د خپل زړه خبرې چې دی موږ سره کوی شئ ډایرکټ کوی شئ ولې چې اټس لایک ا فیملی چینل او دا داسې دی لکه د کور په شان دی نو تاسو ته هم دا اختیار حاصل دی چې تاسو کال کوی شئ موږ له اصلاح هم را کوی شئ موږ له چې دی موږ تنقید هم کوی شئ تنقید برای اصلاح چې ورته وایو او ورسره چې دی نو ګپ شپ هم لګېدی شي چټ چاټ ګپ شپ دا هم ضروري وي ځکه چې وي په ژوند کې چې کله هسي مذاق ختم شي نو یقین وکړئ ژوند بیا ډېر روکا سوکا شي یعنې وي ډرای شي او هغه ډرای ژوند چې یا هغه خشک ژوند چې وي هغه بیا خوند هم نه کوي همیشه کوشش کوئ چې ځان هیپي ساتئ خوشحاله ساتئ هسې هم یو کس چې هغه الله تعالی خیر هغه له صحره داسې ورکړي چې د هغه په مخ باندې کو ډېر هم غمونه وي خو په مخ باندې یو ښایسته غونډه کې سمایل وي نو دا سمایل ساتل په مخ باندې یو خدای چې دې سره ستا د مخ صحرا یعنی ستا د مخ د چې شیپ ته دا ورسره ښایسته ښکارېږي بله دا چې وي خاندل یا یو بل کس ته په مسکۍ باندې کتل یا په خندا باندې کتل دا هم صدقه جاریه کې راځي کو ته د لاس په مدد چا سره نشي کولی ماشي یا چې دی داسې کیش یا داسې چا سره هیلپ نشي کولی نو که هغه ته ته هسې ګورې خاندې ورته نو یقین وکړئ دا صدقه جاریه کې راځي او هسې هم کوشش کوئ چې تاسو کله خاندئ که نه دا هم د ستاسو یو فیس تھیراپي کېږي فیس تھیراپي کې دی چې یو خو ستاسو مخ باندې هغه بې وخته بوډاوالی نه راځي ستاسو په مخ باندې هغه سټرس انزایټي ټینشن دا هم د دې نه لرې کېږي یو فرشنس راځي یو ګلو راځي ستاسو فیس کې چې کله تاسو په مخ سمایل ساتئ که نه تاسو 24 غنټې په تندي باندې 12 بجې کړي وي او لکه 12 بجې کې کوختۍ دی کې چې د 24 غنټې داسې دی نو بل چاړه دي نیولي چې یاره چا سر کتلول دي بیا هم څه نه کېږي هر څه به په خپل ټایم باندې سولټ آوټ کېږي نو بیټر از چې په دې مخ باندې ښایسته ښکلې بګ سمایل ساتئ نو هغې سره ستاسو فیس تھیراپي هم کېږي ستاسو چې دی نو ورځ هم ښه تېرېږي او بل قسم تا نه خوشحالي هغه به هم دا نه وایي چې یاره دا څه ماته د په تندي باندې 12 بجې کړي یا دا څه په سمه خولې ما سره خبرې نه کوي نو دغه هم یو وړوکې غوندې کې خبره ما چې تاسو سره وکړم عموما خلک دي چې د هغې نیچر داسې بس داسې کړي خپل عادت ختم کړئ او لږ سمایل راولئ په مخ باندې بل دا چې فون یوز لږ غوندې کم کړئ ځکه چې فون یوز د وجې نه زمونږ چې دی نو د آی مسلز هم کمزوري کېږي
چونکې دا پرون ما ته پته ولګېده چې کله موږ اکثر دا شی نه موږ سترګې دي بس نظر کم شي او نظر لاړ شي بټ د آیز د سترګو خپل مسلز وي چې هغه مسلز کمزوري کېږي دې سره کله موږ د موبایل ډېر زیات یوز کوو یا موږ ته یو شي ښکاري نو موږ فوکس په هغې باندې برابرو فوکس زموږ نه برابرېږي نو هغې سره زموږ د آیز مسل د سترګو مسلز چې دي هغه کمزوري شي هغه بیا فوکس کولی نه شي او بیا موږ ته شکایت راځي د هیډیک د سر د درد نو کوشش کوئ د هغې هم څه تھیراپیز دي چې چاته داسې پرابلمس کېږي نو دا پین نپ چې دی هغه راخلی داسې ورته داسې ګورئ ځان ته داسې رو 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 رانږدې کوئ او بیا لږ ساعت دپاره سترګې کړه بیا داسې په زوره سترګې کړه بیا دا 10 ټایم چې دی کاونټ کوئ او په ورځ کې 3-4 ځله دا تھیراپي کوئ نو دې سره هم د چا چې د سترګو مسلس کمزوري وي او په یو شي فوکس نشي کوي یا درد ورته ډېر زیات یا د موبایل د وجې نه هغې چې دی هغه ډېره رڼا نشي برداشت کولی نو دا د دې د آیز مسل کمزوري وي نو د هغې دپاره دغه تھیراپیز دي اینډ بیټر دس شي تاسو ډاکټر له لاړ شئ چې په ټایم باندې د دې علاج وشي ګنې بیا مونږ چې وایو که نه سترګې مس بیلنس شي سترګې اوړي روړي په یو ځای باندې ودرېږي نه نو بیا دغه شکایت ډېر زیات راځي نو که داسې قسم چاته فیل کېږي هیډیک کېږي تندي باندې سپیشلی هغې سره ډېر درد راځي نو که داسې چاته وي نو پلیز فورن چې دی نو آی سپیشلیسټ له ځئ چې تاسو له د سترګو دغه ټریټمنټ وشي ځکه چې نظر هم علاج کېږي د کم هم علاج کېږي بټ چې مسلز د کمزوري شو مسلز د ډیمیج شو د سترګو مسلز د هغې بیا علاج ډېر په ګرانه باندې کېږي نو کوشش کوئ چې د ځان خیال ساتئ وی اول ځان دی بیا جهان دی نو په دې جهان کې به مخکې څه څه کېږي هغه به تاسو ته وایم د دې وړوکې غونډې کې بریک نه پس ویلکم ویورز په خیر راغلی یو ځل بیا درته وایم هرکلی جي او تاسو کولی شئ چې هغه کسان چې د 400 سره تعلق لري او 400 کې څه مسلې مسایل وي نو یقین وکړئ نن د هغې دپاره بهترینه موقع ده جي چې اسسټنټ کمشنر صاحب موږ سره دی مسیر عباس صاحب دې ته ویلکم کوو په خیر راغلی مهرباني څنګه یې عباس صاحب ښه یې جوړ یې ټیک ټاک یې بالکل خیر دی الحمدلله مننه مسیر عباس صاحب چې دی د اسسټنټ کمشنر دی په 400 تنګي کې او ریسنټلی تقریبا شپږو میاشتې مخکې تاسو پوسټ شوی هلته او جی او پوسټینګ هم هلته شوی اول خو راته دا ووایئ چې 400 د 400 خلک ایکسپیرینس هم څنګه وکړو او ایز ا اسسټنټ کمشنر هلته ژوند هم څنګه تېرېږي ښه جی 400 چونکې لکه دا خو یو ډېر روایتي ښار دی او دا همیشه د خپل پښتونولۍ د ودې د خپل میلمستیا د وجې دا پېژندل کېږي نو دا خبره مونږ زیاتره اورېدلې وه او یا به زموږ چې انټریکشن داسې راتلو نو چېرته په کال کې یو ځل د درې مونږ 400 ته لاړو خو چې کله زما دغې پوسټینګ شوی دی نو واقعي د 400 خلک ډېر مینهناک خلک دي ډېر د قانون پاللو والا خلک دي او ډېر داسې دا چې قانون مني او هر کله چې هغې سره تاسو یو خبر وکئ نو خبره باندې عمل هم ډېر زیات کوي زما پکې الحمدلله ایکسپیرینس ډېر ښه روان ډېر پازیټیو ایکسپیرینس دی چلو ماشاءالله ماشاءالله لکه اکثر خلک وایي که نه یار ډېر بیډ ایکسپیرینس شو نو چلو دیټس ګډ چې تاسو وایئ چې ښه ایکسپیرینس تاسو شوی دی خلک ډېر خلک دي اچھا جی سر موږ به راشو چونکې د عوام مسلې وي ډیفینیټلی هر ځای کې وي ناټ اونلی 400 مردان سبا به هر ځای کې بټ ایز اسسټنټ کمشنر تاسو هلته کې د 400 یا چې کوم د ګرمۍ دا کوم لهر شروع شوی دی یا شروع دی د دغې د وجې نه په تنګي کې یا په 400 کې د بجلی یا د مارکیټ یا چې کوم د هغه ځای د عوام چې کوم ایشوز دي مسلې دي هغه په کومې طریقې باندې هینډل کېږي یا څنګه لوک آفټر کېږي لګیا دی چونکې اوبه بجلي او دا مسلې مارکیټ کې چې کوم هغه مسلې مسایل وي او جی او داسې ده چې هر کله موږ سره مسلې راشي نو یو د هغې شارټ ټرم سلوشن یو لانګ ټرم سلوشن وي لکه نن سبا چې موږ سره څنګه ګرمي زیاته شي کله نو بیا موږ ته د پروینشل ګورنمنټ طرف هم دا ډایرکشنز راشي زموږ ډي صاحب هم دغه ډایرکټیوز ایشو کړي د وجې بیا موږ دا کوشش کوو چې موږ په مختلف سپاټس باندې د یخو اوبو او دغسې د شربت انتظام کوو لکه اوس کرنټلی په تنګي کې به کم از کم د 150-200 نه زیات مقامات باندې کولر لګېدلي دي او هغې کې خلکو ته یخې اوبه اویلیبل دي چې هر کله ګرمي ډېره زیاته شي نو بیا هغې نه بعد موږ ولا شربت انتظام هم کوو چې دې خلکو ته تکلیف داسې نه ملاویږي بیا هم که انکیس خدای مګر چاته څه مسله راپېښه شي نو بیا موږ هیټ ویف کیمپس جوړ کړي دي چې په هغې کې موږ سره فرسټ ایډ وي او هر کله د یو کس طبیعت خرابېږي نو ډایرکټ موږ کوشش کوو چې هسپتال ته وړو نه مخکې هغه ته څه نه څه کیر میلو شي چې هغې هسپتال پورې ورسي بیا څنګه تاسو د بجلی خبر وکړم د بجلی اکثر له موږ سره ایشوز په صلابت ملک کې دي خو اوس کرنټلی چې دی په 400 کې دی دپاره زموږ یو موومنټ سټارټ شوی دی هغې ته موږ وایو اینټي تھیفټ ټاسک فورس اچھا دا څومره خلکو چې کونډې لګولې دي څومره خلکو چې میټرې بندي کړي دي یا کم کسان داسې چې هغې پسې ډیفالټرز دي بجلي دا بلونه ورپسې پاتې دي نو دې خلاف موږ ایکشن لګیا دی شروع کړی دی نو چې څومره ریکوري زیاتېږي کونډې کمیږي نو الحمدلله هغې سره لوډ شیډنګ هم لګیا دی کمیږي ټیک ټیک او دغه شان د اوبو سلسلې یا مسلې چې کومې دي هغه هم ورسره سالټ آوټ کېږي لګیا دي چونکې مسلې صرف یو دوه نه وي که نه بې شماره وي او جی او داسې ده چې څومره مسلې وي نو د هغې باندې زموږ دې پراپر لکه هغې دپاره موږ یو میکانیزم ډیولپ کړي
د زندګۍ چې څونه بیسکس دي نو هغه موږ هغې ته په هر حالت کې چې دی که نه پوره کوو الحمدلله هغې کې هیڅ قسمه مسله نه وي که هغه د اوبو خبره وي که هغه دی نه علاوه دی که نور داسې کوم ضرورت دي خو که انکیس لوډ شیډینګ کېږي نو په هغې کې تاسو وګوره د ګورنمنټ نه سبا یو کلیر کټ پالیسي ده چې کوم ځای نه څومره ریکوري ده هغلته کې هماغه عمره بجلي ده لکه اوس فار ایگزامپل موږ حیدرآباد یا ټاون وګورو نو دلته کې چې دی بجلي ډېره کمه ځي یا بالکل داسې وایي چې ځي نه ځکه دلته کې ریکوري زیاته ده دغسې چې د کوم ځای نه زموږ ریکوري څونه کمه ده نو هغلته کې بیا بجلي هم کمه میلاویږي خو اوس به انشاءالله تنګي اورال 400 کې چې دی چونکې موږ دا اکټیویټي سټارټ کړې ده نو هلته کې اوس الحمدلله اوس لوډ شیډینګ اوس په ورځه کمیږي اوکې دیټس نایس ښه سر بیا که موږ بل کوېسچن له راشو هغه چونکې ناجایز تجاویزات ورته موږ ووایو یا موږ مهنګایي ورته ووایو جایز او ناجایز چې کومه ګراني ورته موږ ووایو یا وسرې چې کوم اکثر خلک چې دی نو فوډ خرڅوي خوراک خرڅوي خو د هغې لکه هغه کوالټیز نه وي 2 نمبري پکې کېږي نو دغه 3 شیزونو ته تاسو په 400 کې یا په تنګي کې په کومو طریقو باندې په دې کار کوئ او څنګه په دې باندې ستاسو ټیم کار کوي ښه جی تاسو خو منې خبر د انکروچمنټ خبر وکړه انکروچمنټ تجاوزات ته وایي هر هغه اکټیویټي یا هر هغه ځای چې کوم د سرکاري او یو کس نیولي وي بیا د هغې د وجې عوام ته قبضه چې پې کړي وي او جي نو هغې ته مونږ انکروچمنټ وایو د دې دپاره مونږ انټي انکروچمنټ سکواډ جوړ کړی دی او الحمدلله مونږ لګیا یو په هغې باندې چې دی که نه څونه ځای کې تجاوزات شوي دي نو هغه ټول ته مونږ خوا کوو لکه زه به تاسو ته ریسنټ یو خبر وکړم دلته کې یو د اوبو لاره د خوړ ورته ویلی کېږي د هغې نوم دی ټاټونو خوړ نو هغه تقریبا 50-50 کال نه انکروچ و په هغې باندې به اوبه رالې هغه به د سیلاب اوبه وي نو هغې به ډېر زیاته چې دی نقصان د هغه کولو اوس الحمدلله مونږ لګیا یو په هغې کې مونږ انکروچمنټ اخوا کړو تقریبا 200-300 کنال چې کومه ځمکه ده هغه مونږ واپس چې دی که نه ریټریو که سرکار ته مو ورکړه د دې نه علاوه چې په مختلف ځینو کې دغسې مونږ سره 200-300 کنال نوره ځمکه وه چې هغه چا سره په قبضه کې وه هغه مونږ د خلکو نه واخیسته نو الحمدلله مونږ لګیا تجاوزات خلاف چې دی که زمونږ فل چې فلج یو ټیم دی او هغه مونږ آلموسټ ویکلی بیسز د دې خلاف هم مکمل کاروی کوو بیا تاسو د پرایس چیکینګ خبرو کوئ نو پرایس چیکینګ داسې وي چې هر کله که د سبزۍ خبره کوو یا د فروټ خبره کوو نو هغه زمونږ ټیم سهار وختي ځي په منډۍ کې ناست وي او هغه ځینې چې کوم ریټ سي هغه هغه نرخنامه باندې عمل کېږي که نه ستاسو مخامخ هغه کېښودي شو او بیا هغې خپله نرخنامه راواغېستی شي نه جي نه په هغې باندې عمل کېږي خو په دې کې مونږ اکثر عوامو ته وایي چې مونږ سره لون ته کوپریشن کوئ مونږ چې هر کله ورشو یو کس چا سودا اخېستې هغه نه تپوس کړو تاله سودا په 100 روپۍ درکړه یا مونږ دوکاندار نه تپوس وکړو د دې نه علاوه هر یو ایسي په خپل پیج باندې نمبر ورکړي چې که تاسو باندې یو کس غوښه ګرانه خرڅوي یا در باندې چرګ ګرانه خرڅوي یا در باندې سبزي یا فروټ در باندې ګران خرڅوي تاسو کاینډلي په هغې باندې کمپلینټ کوئ خو چې څنګه مونږ ته کمپلینټ راشي ودن 1 or 2 hours د خلاف مونږ د ایکشن اخلو اوکې صحیح او بیا تاسو درېیمه خبره د دې خوراک چې مقدار نو دې دپاره الډي مونږ سره جي حلال فوډ اتھارټي شته دی هغې سره ښه مکمل ماډرن لیبس دي هغه مونږ سره راشي هغې سره مونږ ایزي په سربراهۍ کې هغې هلته لګي اکټیویټي کوي نو که پی وي مونږ سره دی په هماغه ټایم باندې مونږ پی کوالټي چیک کوو که دغسې چې دی که نه غوښې د غوښې کوالټي چیک شي دغسې چې سم وي اچھا عباس صاحب آیا دا خاص چې شکایت کله راشي بیا تاسو ورځئ چیک کوئ چاپه غورځوئ که نه دا ډیلی بیسز باندې دا روټین روان وي نه جي نه زمونږ چې دی خپل یو دغې هغې ته پیماریو ټاسک ویلی کېږي په هغې کې دا ټول اکټیویټیز مونږ چې دی ویکلی کوو او په ویک کې چې دی که نه آلموسټ 3 or 4 ټایمز چې دی که نه مونږ وځو په بازار کې دغه اکټیویټیز کوو داسې نه چې کمپلینټ چې راشي نو که مونږ یو ورځ کې یو اکټیویټي هم کا فار ایگزامپل مونږ اوس آفس ته راغلو دوباره کمپلینټ نو مونږ دوباره ورځو ادروایز دی که نه زمونږ د کنټینیوس اکټیویټي په دې کې مونږ چې دی که نه روزانه لګېږو آلموسټ اچھا ډیلی بیسز باندې آلموسټ دا راوتېږي ټیک شو شپږ اووه میاشتې ستاسو شو په 400 کې دغې دا راته په دې شپږ اووه میاشتو کې د نوې کل دپاره د دغې نیو جنریشن دپاره د هغې د فلای بهبود دپاره یا د هغې دپاره داسې څه اقدام تاسو پورته کړو یا پورته کول غواړئ دا زده چې مونږ سره یو ډپارټمنټ دی هغې ته مونږ وایي ډسټرکټ یوث ډپارټمنټ هغې سره مونږ اکټیویټیز پلان کوو لکه اوس مونږ چې دی انشاءالله په دې را روان څنګه د چوټیانې ختمې شي د دې نه بعد زمونږ یو دغه سټارټ کېږي د پروجیکټ دی چې په هغې کې به 10,000 کسان د ډیجیټل سکلز ورکولی کېږي او هغه به کمپلیټلی فری وي دا کسان به په دغه باندې ټرین کېږي چې په کومې طریقې سره دي دغه کولی شي دا خپل سکل چې دی که داسې د کولی شي خپل کور نه کار کولی شي د دې نه علاوه نن سبا چونکې د پی ایم ایس او سی ایس ایس باره کې زیاتره سټوډنټس دي د هغې رجحاني د هغې دپاره مونږ لګیا یو دغه کوو دغه سیمینارز وغیره ارینج کوو ورکشاپس او دا شی نه او یا اوس زمونږ چې دی که نه روان ویک نه به انشاءالله چې دی د فرسټ ایډ چې کوم اکټیویټیز سپیسیفیکلی د هور ریلیټډ یا د هیټ ویو ریلیټډ چې کوم کسان ته تکلیف د هغې دپاره به انشاءالله مونږ اوس یو دغه سټارټ کوو چې په کې مونږ سره کوم ځوانان دي نو دې له به انشاءالله دې مونږ ټریننګ ورکوو چې هر کله داسې یو سچویشن راځي چې په دې کې دوی بیا دغه کولی شي مطلب دا ان پروسس دي دا شروعات په دې باندې شوی دی کار پې روان دی
لکه دوه درې اکټیویټیز خو چې کمپلیټ شوي دي دا سوي چې زمونږ چې دی که نه منت دی یو اکټیویټي وي لکه اوس فار ایگزامپل په دې منت کې چې دی د 15 جولای نه والا 15 اګست پر زمونږ دا پلان دی چې مونږ په کلو کې په اجرو کې په د ریسکیو 112 په معاونت سره مختلف ځینو کې د خلکو له فرست ایډ باره کې ټریننګ ورکو چې هور لګي هور بتاو څنګه مړ کوي که یو کس طبیعت خرابېږي هغه سره بتاو څه کوي که په کور کې چاته یو ګیس سلنډر ځای کېږي نو دغسې اکټیویټیز پکې مونږ الحمدلله روان کړي دي اوکې ډېر ښه جي زبردست ګران لیدونکو نورې کوېسچنې هم دي هغه به هم چې دی د عباس صاحب نه تپوسونه کوو خو د یو وړې غونډې کې دمې نه پس ویلکم ویورز یو ځل بیا درته وایو د بریک نه پس هرکلی موږ سره زموږ خوږ میلمه ناست دی جي اسسټنټ کمشنر دی تنگي چارسده او نوم یې دی جي نصیر عباس صاحب نصیر عباس صاحب سره ډېر ښایسته خبرې کېږي او د عوام د اویرنس دپاره د عوام د فایدې دپاره ډیفینیټلی چې یو ځای کې اسسټنټ کمشنر وي نو د هغې څه کارونه وي یا هغې عوام له څه ریلیف ورکوي شي یا کمې کمې هغې مسلې دي چې عوام هغې سره ډسکس کوي شي نصیر عباس صاحب دا راته ووایه چې په تنګي کې د تنګي د خلکو دپاره تیز ترین هغه څه څیز دی چې زر ته زره تاسو پورې شکایت را رسیدی شي او بیا زر ته زره په هغې شکایت باندې عمل کیدی شي هغه کومه طریقه ده یا کومه لاره ده ښه جي داسې ده چې موږ سره تنګي کې څومره میډیا چینلز دي هغې له موږ خپل نمبر ورکړی دی د هغې په پیج باندې هم شته د اے سی تنګي په پیج باندې هم شته او د دې نه علاوه موږ په هر یو بازار کې کمپلینټ ډیسک جوړ کړی دی چې هلته کې زموږ کنسرن کس ناست دي په هغې باندې زموږ فل ډیټیل وي او هغه موږ ته چې د ودن سیکنډ چې دی که نه کسان را رسولی شي او اوس الحمدلله تنګي خلک چې دی چونکې ایجوکیټډ خلک هم دي نو پای کې اوس دونه اویرنس راغلی دی چې هر ځای کې کله وایلیشن کېږي نو هغه ډایرکټ موږ سره په هغه نمبر باندې کنټیکټ کړي هغه موبایل سپیسیفیکلی د پی ډي سی ایل نمبر نه علاوه موږ یو موبایل سپیسیفیکلی د هغې دپاره ساتلی دی چې کوم کسان یې موږ ته په وټساپ باندې میسج کوي او د هغې چې کوم شکایت یې موږ ته را رسېږي اچھا په دې طریقې باندې ایزیسټ وی چې کومه ده اسانه طریقه هم دغه یوه ده د تنګي د خلکو دپاره زه بار بار تنګي ځکه یم چې تاسو پوسټ ډلته یې ټیک شو د هغې نه مخکې که څه ایکسپیرینس شوي هم درنه تپوس کوم په کم کم ځایونو کې د دغې عوام دپاره یا دغې خلکو دپاره کم داسې خبره ده چې آیا تاسو کول غواړئ چې دې باندې دا خلک عمل وکړي یا دا لاره د دې اختیار کړي نو آیا د ډېرو پرابلمز نه بچ کېدی شي ښه جي نن سبا خو په تنګي کې چې مین کوم مسلې موږ سره روانې دي نو پای کې زیاتره مسلې موږ سره د ځمکو ریلیټډ دي ریونیو کیسز دي نو په دې کې چې دی موږ لګیا یو خپل کار کوو خو موږ همیشه عوامو ته هم دغه وایو چې تاسو په خپلو کې پښتو روایت موږ سره شته دی جرګه شته نو په جرګې باندې هم ډېرې مسلې حل کېدی شي خو زمونږ د پښتنو بدقسمتۍ نه به دغه خبره وکړو چې موږ ته په خبره منلو باندې ځان بدي ښکاري یا موږ وایو که موږ چاته کېناستو په جرګه کې مې یو خبره ومنله دا یو قسم د زمونږ بېعزتي ده خو مشران چې هر کله یو جرګه کوي هر کله یو خبره کوي نو پای کې زمونږ فایده وي او دا جرګه هم دې دپاره کېږي چې د نقصان بعد یو خبره کېږي دا خبره د نقصان نه مخکې چې دی دا خبره په دغه طریقې سره دغه شي د دې نه علاوه چې دی څونه ایشوز موږ سره په تنګي کې راځي نو خیر تنګي عوامو ته الحمدلله پته ده چې زیاتره ټایم موږ د دې په ریمینس کې تېرو په بازارونو کې موږ زیاتره موجود یو دې سره په جوماتونو کې موږ کینو په مدرسو کې ورسره کینو د دې نه علاوه سکولونو کالجونو په هر ځای کې چې دی موږ دې سره ځای کړی دی نو د تنګي خلک الحمدلله چې دی دفتر ته موږ ښه پوره راځي او 24 غنټې زموږ د افیس دي دپاره چې دی کلوب یې موږ ورسره په دې کې اویلیبل وي اوکې خبرونه داسې معلومیږي چې اکثر کسان داسې چې هغه کمپرومایز نه کوي یا ځینې کسان به داسې هم کتلي دي چې هغه د اے سی نه یا ډي سی یا چې کوم د اسسټنټ کمیشنر دي نه بیا تنګېږي ډېر زیات ټیک شو نو هغه همره اګري کېږي نه یا هغه همره تاون نه کوي خلک نو د دې مطلب دا دی چې د هغې ځای خلک تاسو سره پراپر تاون کوي چې کوم رولز تاسو پاس کوئ نو آیا په هغې باندې عمل کېږي بالکل جی زه ما خو چونکې مختلف ځایونو کې وخت تېر کړی دی خو سپیسیفیکلی موږ سره تنګي چې کوم لکه اوس فار ایگزامپل موږ د تاجر برادري واخلو نو دے آر ا سنګل ټیکسټ اوے موږ چې هر کله د سرکاري پالیسي راشي نو هغې سره نه د زور کولو ضرورت نه څه وي هغه صدرانو سره موږ یو ګروپ جوړ کړی دی هغې ته موږ یو میسج وکړو چې سرکار طرفه بر دا ډایرکشن راغلي دي دا تاسو امپلیمنټ کړئ یقین وکړئ چې په ما غرض باندې هغې امپلیمنټ کړي لکه هغې دام نه وایي چې یاره سر سبا به کوو یا بروز به کوو بروز به کوو داسې خبره نشته دی بل د دغه نه علاوه چې دی د دغه ځای چې کوم مشران دي لکه پرون زما آل پارټیز چې کوم کمیټي و هغې سره ملاقات و نو په دغه ځای کې چې څونه کمیټیان جوړې شوي دي په هغې کې د کمال خبره دا ده چې دوی هر کله آفس ته راشي دوی څه ذاتي ډیمانډ نه کوي چې زما لپاره دا وکړي یا مال دا راکړي زه په دې باندې ښه شم بلکې هغې همیشه دا کوشش کوي انکلوډینګ تاجر برادري چې زموږ کمیونټي به څنګه ښه کېږي زما علاقه به څنګه ښه کېږي یا بازار به څنګه ښه کېږي نو چونکې هغې کې کلیکټیو بینیفټ هغې غواړي
هغه د وجه چې د کنه بیا الحمدلله ټول ته فائدہ ورسی او موږ تم په کار کولو کې څه مسله نه راپېښي. صحیح. زموږ دلته د بورډ بازار کې به ډیر زیات بدهلو ګاډي به ولاړو، د پارکینګ ځای به نه و، هغه به ټول غریړو رغه والا فروټ والا بنیول وو. سیم دغه چې زم د 400 یم چې مونږه باچا خان چوک ته لاړ شو یا مونږه غفور مارکیټ ته لاړ شو یا چې مونږه داسې مخ کې لاړ شو رزړ سایډ ته، نو التم سیم هم د شانتي سچويشن به وو. اوس خو ریسنټلی خیر زنیم تلې دغه بازارونو ته، خو آیا الته هم دغه شانتي دغه شیزونه کلیر شو، هغه تھرو پراپر چینل شو کنه اوس لا روان دي په دې کار کوي لګیا؟ خاجي دې کې داسې دا چې دوه سټیپس دي. لومړنی سټیپ کې موږ دا کوشش لکه دام کړی تر اوسه پورې چې څومره د ریډیو والا د موږ سایت ته ودرو، ځکه چې اکثر زموږ د ریډیو والا کوم رویان دي مقصد دا مسله کې د روډ د بالکل د مینس تر بالکل په مینس کې ودري او نو هغه چې د موږ دغه ته یو لاین ډرا کړی دی او ال دې ورته بیا موږ پړې غوندم تړلې دي څه کې دغه موږ د جنگي دای کړی دي چې تاسو به دې نه راوړی دا هغه نه به اخوا چې دغه نه راوړی تاسو به دغه نه بیا تجاوزات کراځي. صحیح. نو دا چې موږ ټمپرری تور باندې دغه ارینجمنت کړی دی او پرمننت تور باندې زموږ ان شاء الله دغه دي دا سه کیبنز جوړو داغه د لپاره الریډي زموږ لینډ اکوزیشن باندې خبر روانه ده. نو بیا به ان شاء الله امید ده دا ریډي به ختم شي، بیا موږ ته پراپر کیبنز انسټال کړی وي او هر یو ریډي ولا ته ټول نه پهله به مغې ته ملاويږي، داغه نه علاوه چې کوم بیا زیاتی شي بیا نور کوم کسان دی ته بدای کیږي. ان شاء الله ډیر زر بچ دې کنده ریډو والا دا مسله حل شي، ځکه چې اوس پروینشل ګورنمنت ریسنټلی یو بل هم پاس کړی دی، نو داغه د وجه موږ ته ډیر زیات آسان شو. او دا به رجسټرډ وي دا کسان لکه پر کابینټ په دا رجسټرډ کیږي او جی او دا ټي ام اس سره زموږ پراپر رجسټرډ شي. په دې رجسټریشن کې دی موږ چې دغه دینه پر ډے د 50 روپیز چارجز اخلي. اچھا. خو په دې 50 روپیز کې دغه دې د صفای فیسیلیټي ملاويږي، د دین علاوه دې ته وب ملاويږي، د دین علاوه چې دغه نور کم داسې بیسیک سي چې هغه دای په کار نو هغه موږ ته ورکو. او بل دا چې سیف به هم وي، یعنی د وړو سیز به ختم شي، بس خپل کابینټس په ویده دي او جو دا غي موږ ته صرف او صرف دا فائدہ نه چې موږ د انکروچمنت دغه شي. اکثر موږ ته د ټول نغټ چې کوم ایشو راځي په دې بازارونو کې موږ په کم ځای کې چار چاپیر کې ګورو نو موږ ته د ګندګي ډېر زیاته مسله راځي، هر ځای کې ګند پروتي. نو هغه وجه هم دا وی چې یو ډې والا یو ځای ګند کې عزت سودا والم ځای بل ځای لړ کما بیا اکثر ال چې موږ سره کم ډرینج وغیرہ هغه بلوک شي بن شي. بالکل. نو هغه د لپاره بده کې بنو کې به موږ ته دا فائدې خبرې چې بده کې موږ سره ډسبین پرتی وي. ها. نو بیا به موږ دې شاپ ټو شاپ کلیکشن کوو، څنګه اوس موږ الحمدلله پتنګي کې شروع کولو ولا یو موږ په دې شي باندې زیات کار کوو چې دا ځای به ځای کم ګند غورځيږي. دا د سرکار د لپاره صفا کول ګران دي، د لپاره هیومن ریسورس هم ډېر پکار دي. نو موږ اوس کوشش دا کوو چې موږ شاپ ټو شاپ او پلازا ټو پلازا کلیکشن سٹارټ کوو. هغه دا موږ یو ځای ډیزیګنیټ کړی په هغه ځای کې بدی ګند دي او یو ټایم موږ سپیسیفای کړی، یو سحر کې یو سیکنډ ټایم کې، ځکه چې په دې دوکانونو کې پلازو کې چې ده کنه په مارکیټ کې ګند زیات جوړیږي نو دوه ټایمه د لپاره به ان شاء الله دا کسان ورزي او هغه به تر ګند چتای. اوکې زبردست. خو یو پراپر تھرو چینل سیز چې دی روان دی او الله دې کې چې دا سوشي اوس کوم غرا شو د زنانو سیفټي لورا شو یا هر ځای کې ګورنمنت ادارو کې زنانه کار کوي، خو بیا موږ ګورو 400 کې کوئی یو زنانه هغه د ګورنمنت په اداره کې کار کوي یا هغه د سیفټي د پاره یا د ضروري چې ګورنمنت ادارې وي اني سیفټي، آیا دا هم د تاسو په ډومین کې راځي یا د دې لپاره تاسو کار کوئ؟ خو دا خو مختلف قسم هریسمنت راځي او دا بیا زمونږ سپیسیفیکلی پولیس ډیل کوي. خو اسې زما چې کوم اورال انډرسټانډینګ ما تر اوسه پورسونه کتل دي څنګه تاسو ما مخکې مویل دا 400 والا خلک ډېر زیات پښتانه خلک دي. نو په دې کې داس د هریسمنت چې دی کنه داسې موږ ته کیسز نه دی ریپورټ شوي چې کور نه څوک راشي چې یو زنانه وشي ما باندې زیات ظلم کیږي یا افیس نه یو کس راشي یا فار ایگزامپل سکول کالج نه یو سټوډنټ راشي چې هغه دا خبره کوي چې ما سره په کوم طریقې سره ظلم روان دی. خو بیا هم که ان کیس دا څوک وي نو د هغې دپاره زموږ پراپر کمپلینټ سي دي هغه د ډي پی او صاحب په افیس کې وي او هغې ته چې هر کله هر قسم هریسمنٹ راځي ویدر دیٹ از ان د فارم اف میډیا فار ایگزامپل د چا تصویر لیک کیږي یا د چا ویډیو دی کیږي یا تھرو کال چې دی کنه څوک لګیا دی څوک هریس کوي یا هر څنګه دی یا فزیکلی هریس کوي نو د هغې دپاره پراپر زموږ ډیسک موجود دی او پای باندې الحمدلله موږ دې کاروي کوو. زبردست. اچھا نصیر عباس صاحب دا خو 400 نړوان د کم کم زینو کې پوسټډ وای او د هغې څه ایکسپیرینس او کوم هغه وی کنه ګریټ اچیومنټس دي چې هغه تاسو هلته وکړل او کوئ خاجي دینه مخکې چې دی زه پېښور کې ایگزیکټیو میجسټریټ هم ډبلیو سی ایس پي کې او ډبلیو سی ایس پي زموږ یو داسې اداره ده چې هغه د دې د صفای دپاره انتهایي زیات کار کوي. زه اکثر له کسان دا خبره کوم چې موږ خلک دا ګیله کوو چې موږ چېرته ملټ شو هغه ځای ګندرې خو زه ورته وایم تاسو دا وګورئ چې په دې کې سرکار څونه کار کوي. لکه تاسو یقین وکړئ موږ صرف او صرف د دې سیټي ایریاز خبره کوو د کلو خبره نه کوو د پېښور کلي به دې وباسو روزانه 4000 پلس کسان چې صفای کوي. ټیک. او یو ډېر عجیبه خبره تاسو کوم روزانه چې د پېښور نه 75000 کېجي ګند اوچتېږي. 75000 کېجي
او جی خوريان دومره ګن کوي او دا چې دی کنه دا بیا موږ پراپر د موږ سره ډمپینګ سایت وغیرہ د الته موږ دا کوو خو لکه تاسو دا سوچ کې چې په دې باندې زموږ سرکار ریسورسز څونه لګي نو موږ خبیا تاسو ګورئ اکثر چې په دې باندې تاسو په پروګرامونه هم کړي په دې تاسو په میډیا باندې هم ورکړي زموږ خلک دی کنه هر ځای غند غورځي نو ډسبین سره لړ شي ډسبین کې غند نه غورځي ډسبین سره جوخت غورځي همداسې دا هغه د وجه زموږ سټاف ته په صفایي کې دی بیا ډیر زیاته مسلې ټیک نو موږ اکثر دا څه کارو چې زموږ سټاف په یو ځای کې به صفایي وکړه بیا به چې موږ راړو هغه ځای به دوباره ګندو ځکه چې خلکو به چې دی کنه په دې کې موږ سره لږ کوپریشن کم نو بیا چې الحمدلله موږ دې د پاره چې موږ سی او صاحب یا سر صاحب هغه ټایم سی او صاحب هغه ډیر زیات دیش باره کې فوکس کولو نو زه چې رالم نو په هغه ټایم کې تقریبا سیو کال مخکې خبره وکړم د 16,000 کورونه نه به ډور ټو ډور کلیکشن کېدو او بیا الحمدلله په یو کال آی تھنک دا د ټاون کې دا کیسه شروع وا او جی ډور ټو ډور به دا سیس کېدلو اوس هم کېږي اوس هغه الحمدلله 53,000 ته رسېدلی دی نو اوس موږ سره 53,000 سپورټس داسې دي چې هلته زموږ ګاډي ځي او روزانه چې دی کنه د هغې د کور د مخې نه چې دی کنه چتوي نو هغې سره الحمدلله موږ ته چې دی کنه په کار کولو کې لږ غونډه کې اسانتیا را پیدا شوې خو په دې کې یو خبره ده چې اوبه صفایي دا جارو وغیره او دې نه علاوه چې کوم دا نالۍ وغیره دا صفا کېږي د دې د پر منټ دی کنه 480 روپۍ بل دی 480 روپۍ او یقینا کې دا 480 روپۍ خلک نه ورکوي نه نو مخکې خو د اوبو بل تاسو یاد کړه کنه د اوبو بل او دا خو مخکې منتلی بیس راتو خو غیم شپږو میاشتو د کیسه واړوله خو دا چې دا کور ته یا ګن والا راځي تاسو خبر هم څه دی چې چلو موږ همیشه موږ کوشش کوو د زموږ دننه یو خامي ده چې موږ دا د حکومت کار دی چې تا نه بل هم څه غواړي موږ دا خو د حکومت کار دی نو موږ کله ځان ته ګوته نه نیسو زما په خیال کې موږ شروعات د ځان وکړو نو د ګورنمنټ په ډېر کارونه آسان هم شي دا زده جي چې څومره لکه فار ایگزامپل 4,000 کسان پکار دي دا 4,000 کسان تنخواه چا نه اخلي سرکار نه اخلي او سرکار ته پیسې کم نه موږ هم تاسو نه ځي بالکل نو بیا زموږ اکثر خلک دا ګیله کې ټیکس زیات شي یو شی بل شي زیات شي نو چې خرچه زیات وي نو هغه ور بچ دی کنه برډن زیات په دې یو خبر هم کوم اکثر داسې کسان هم لیدلي دي چې اکثر په غند غورځي کنه په لار کې وګورځو ته هم دا غند لار کې وزه د ټیکس ورکوم باندې ټیکس اخلي کنه نو په دې باندې خبره راکو لګ د وړغونته کې دماغ خلک ګران کتونکو په ځاغي بیا زموږ سره اوسه ویلکم ویورز هر کله د توایو د بریک نه پس اسسټنټ کمشنر تنگی چارصدا او نصیر عباس سے موږ سره ناشته خبرې خو د چارصدي حواله سره مو شوې بیا هم کو د چا عوام پزله کې سګیله وی سه شکایت وی سه خبره وی نو ټلیفون په لار باندې غي موږ سره رابطه کوي شي مونږه د بریک نه مخکې د صفایي دوران خبره کوله چې تاسو دغه نه مخکې ال پوسټډ وې او ما بیا خبر وکړه چې ما ډېر کسان لیدلي چې په پارکونو کې په روډز باندې ګند غورځوي او چې وته چې دا دی ولې غورځو وي زه ټیکس پے کوم نو ټیکس پے کولو مطلب دا خو نه دی چې زما خپل لاره کوڅه یا سړک یا پارکونه زه د ګند نه ډک کم دا زه دا زموږ دیني او دنیوي فریضه دواړه ده صفایي نفسي مان اسلام کې چې دی کنه د صفایي دومره سخت تلقین دی لکه فار ایگزامپل مونږ چې قرآن شریف راخلو د لپاره دا شرط چې موږ صفایو بالکل مونږ چې مونږ کو الله پاک ته ودرېږو د لپاره دا شرط چې موږ صفایو بالکل انسان چې ګندې دی الله پاک ته نشي ودرېدی د دنیا چې کوم ټول نه بهترین کتاب د قرآن شریف ته هغه نشي ټچ کولی نو د دې نه علاوه چې دی کنه لکه مونږ ته په اسلام کې بار بار دا تلقین راغلی کېږي همدغه چې دی کنه لکه تاسو ګورئ بیماریان زیاتېږي لکه مونږ به یو سمپل خبره ډینګي بیماري وګورو ډینګي بیماري کوم ځای نه جوړېږي د اوبو نه جوړېږي اوس چې وځي کې اوبه نه ولاړې دا بیماري به نه جوړېږي اوبه د چا د وجې وړې زموږ استادو د وجې ولاړې دي صحیح یا دغسې چې دی که نه مونږ وګورو چې څونه مونږ سره ډرینیج دا بلاک یا دغسې نور چې کوم دغه دي نو د ټیکس ورکولو مطلب خو دا نه دی که نه چې لکه مونږ به د کس ته چې دی که نه لکه یو ایشو کریټ کوو بینګ سیویلایز سټیزن لکه په دنیا کې تاسو په خپله باندې ټریول کړي په دنیا کې په یو ځای کې دا روټین نشته چې خلک چې دی که نه بس کم ځای کې اړه غواړي هغه ځای ګند غورځوي د هر یو ګند لپاره خپل خپل بین دی چې دا په دې کې هغه د بوتل هغه ګند چې دی هغه ته ریپرز والا کې نشه غورځو ریپرز والا بوتل کې نشه غورځول ایگزیکټلی بالکل لکه تاسو سوچو کې چې هغه کې هغه دا کړی دی چې تاسو سره بدرې ډسبینې پرتی نو په یو کې پلاستیکي په یو کې به کاغذ دی بلکې بدای نه لاوي شي نه بالکل دلته خو زمونږ تاسو ګورئ یقینو کې خلک چې دغه ډسبین ورته پروتي اب د کور نه ګند وروړي ډسبین سره بیلان لیکيري نو دونه پورې هغه شي نه کوي د کور کوڅو مخې ته اوس هم دا کیسې کېږي په دې ټاون کې هم ډېر ځایونو کې ما لیدلي دي او ایون زه خپل حیدرآباد کې اوسېږم هلته هم زه خبر وکړم خلک د کورونو مخې ته یا کارنر کورونه چې د چا وي نو د شپې به ګن راوړي په لارو کې به وغورځي که نه بیا ته تپوس کولې چغې وخه دا ګن چا غورځولي چا غورځولي پته هم نه لګي که نه لکه زمونږ دلته عوام دومره ګنده شوی دی چې د خپل کور ګن راوالي او د ګلۍ په سر یا د بل د کور مخې ته وغورځوي او بیا منیم نه چې دا ما کړي دي یا دې کړي دي نو هغه هم زه وایم د مونږ اکثر وایي بیا زه پی ډي اے والا ته کال وکړم څوک راولېږي چې دا ګن لرې کړي زما په خیال مونږ له پکار چې مونږ د خپل لارو کوڅو خیال وساتو جراثیم دي څنګه تاسو بیماری پیلاویږي د دې نه اصل کې میډم زمونږ داسې دا زمونږ دا اپروچ لکه داسې
څه غلط غونته په دې دی چې موږ هر یو شي توقع لکه د سرکار نه کوو سرکار خو لګیا دی لکه د مور او د پلار غونته کې که هر څونه ځان باندې برډن ږدي هغه عوام ته نه شو کوي په یو ذریعه باندې بل ذریعه باندې جنګېږي دا کار کوي لکه اوس فار ایگزامپل تاسو ګورئ په دې پېښور کې باران نه کېږي باران ولې نه کېږي بوټي نشته دی بالکل نو بوټي به څوک لګوي هسې په دنیا کې دا کاري چې هر یو کس دی که دا دا کوي چې هغې بوټي په خپله باندې لګوي زموږ دلته کې سرکار په لکو کروڑو بوټي ولګول او دونه څوک نه کوي چې د هغې چې دی که نه خیال وساتي خلک یې وباسي کور ته یوسي خلک یې وباسي چې نو زه اکثر د خلکو ته خبره کوم چې لکه پکار دا چې لوګو ته کنټریبیوشن مونږ هم د سرکار ورکوو لکه اوس فار ایگزامپل میډم یو ساده غونډه خبره ده مونږ 24 غنټې ساه اخلو بالکل د 24 غنټې ساه کې چې دی که نه مونږ اکسیجن راکوو کاربن ډای اکساید اکسیل کوو اوس دا مونږ ته پته دا د بوټو نه راځي اوس څومره کسان په مونږ کې داسې دي چې هغوی د خپلې حصې بوټي لګولي دي آیا داسې خو نه چې زما څونه عمر دی زه د ماشومان نه لګیا یم د فری اکسیجن استعمالوم او فری کاربن ډای اکساید اکسیل کوم صحیح نو پکار خو دا ده بالکل چې هر یو کس دې کوشش ده وکړي چې د خپلې حصې بوټي ولګوي که زه به تاسو ته خپله خبره وکړم میډم لکه زموږ خو اکثر خلک ټرنډ فالو کوي که نه که د چا چې برډې وي نو کیک کټ کوي اوس ولې کټ کوي نو بډي نوز اټ خو بس دا یو ټرنډ روان دی هر یو شي هلکه یو کال کمیږي یو کال کمیږي اوس زما میډم خپل زما دا ترتیب زما چې هر کله برډې وي نو زه لس بوټي لګوم ماشاءالله دیٹس ویری دغه چې دی که نه زما چې دی کله د بچو برډې وي نو انسټیډ اف فوکسینګ آن ایټیبل ثینګس که نه لکه چې کیک وغیره باندې فوکس کوو نو موږ کوشش دا وکړو چې داسې کار دی بوټي ولګوو نو الحمدلله زما دا میشن دی زه هڅه کې ما یو ویډیو کته په انډیا کې یو کس دی هغه وایي زما د زندګۍ دا میشن دی هغه تر اوسه پورې 17 لک بوټي لګولي دي او هغه وایي زه چې د مرګ نه مخکې ما 30 لک بوټي لګولي وي دا اوس وګورئ نو آی ایم فالوینګ د سیم پرسن او الحمدلله ما به خپل زندګۍ کې تر اوسه پورې 30-35 زره بوټي لګولي وي او زما دا فوکس دی چې هر کال څونه بوټي موږ لګولی شو ولګو نو اوس که عوام په دې کې کوپریشن وکړي دا بوټي ولګوي هر یو کس په کور کې ولګوي یا په روډ باندې ولګوي یا که نیم لګوي خیر چې کوم بوټي سرکار لګولي دي د دې لګو د اوبو خیال وساتي خرابۍ دي نه تاسو ګورئ زموږ د وطن واپس څونه ښکلی کېږي حقیقت دی وی شروعات به د ځانه کوي نو بیا به چې دی نو بل سمیږي او د بل د سمولو دپاره شروعات اول د خپل ځان نه کېدل پکار دي موږ به واپس چونکې پېښور او 410 نږدې موږ واپس یو ځل بیا چې دی تنګي سایډ ته راتاو شو چې کله تاسو لاړئ یا هر ځای ته چې یو افسر وي او بل افسر هلته بدلی وشي نو خامخا هغه څه نه څه چینجز راولي یا ایز اټ از روټین فالو کړي چې کوم د هغه نه مخکې افیسر وي هغه روټین دومره بهتر ساتلی چې هغه له د چینج کولو ضرورت نه یا سمټایمز داسې چې هغه ټوټل تبدیلي راولي نو آیا ستاسو په دې ټینور کې چې تاسو لاړئ یا تاسو دا وکړل داسې څه بدلون هم راوسته څه هغه وایي که نه رعایت څه فیسیلیټیز سیوا کړل تاسو ښه جي داسې ده چې ټول نه پهله خو چې دی موږ په پرابلم آئیډنټیفیکیشن باندې کار وکړو چې موږ د دغه لیست پته ولګي چې کم کم موږ سره پرابلمز دي بیا دې نه علاوه چې دی په دې باندې دی موږ مختلف کمیټیز جوړ کړه څه چې دی موږ د لوکل خلکو جوړ کړه ځکه چې د لوکل خلکو د کوپریشن نه بغیر زموږ کار نه کیږي بالکل او د دې نه علاوه بیا چې موږ سره کم سرکاري ادارې سره دغه څیز ریلیټډ وو لکه فار ایگزامپل موږ ته به دا کمپلینټ راتلو چې یاره دلته خلک په پیو کې ملاوټ کوي پوډر اچي یا دغسې نور څیزونه به یې کوي نو د هغې دپاره موږ په لوکل لیول باندې چې دی کمیټي جوړه کړه موږ دا ټول چې څونه فارمونه ولای دا هم راوغوښته او دین چې دی لم پراپر یو ټریننګ ورکو چېر داسې کار دی تاسو چې دی که نه غواګانې میخې وغیره ساتئ بیا دې نه تاسو چې کم پیر وړئ نو دې کې یوازې دا ملاوټ نه دی پکې چې دی که نه دا پوډر وغیره واچي دغه ملاوټ دی چې کله صفایي خیال نه ساتي هغې نه بیماریانې جوړېږي نو په دې باندې پراپر دی موږ ګایډ کړه او بیا هغې نه بعد چې موږ سره سرکار کې څومره دی دفې دي نو په هغه دفعو باندې پوهېږي چې فار ایگزامپل تاسو دا وایلیشن کوئ تاسو ته به دا دغه دی نو پهله چې دی که نه موږ هغې کې اویرنس راوسته هغې په هر یو شیز باندې پوه شو نو بیا هغې نه بعد چې دی دغه وشو د خلاف موږ کرې ډاون سټارټ کړو چې څومره کسانو د خلاف موږ کاروي وکړه د دې نه علاوه دی انشاءالله په کمینګ ویک کې زموږ دا دغه دی څومره موږ سره دا ریډو ولی څنګه تاسو خبر وکړه دې دپاره زما په افس کې موږ د چایو تنظیم کړی دی ځکه چې هغې موږ سره ډېر زیات کوپریشن وکړو کوپریشن ان د سنس چې موږ ورته کوم لاین اچولی دی هغه لاین نه چې دی که نه هغې اخ ودرېږي نو اوس هغې چې دی لکه زموږ په دې کې اکثر لا سزا کنسپټ وي خو جزا کنسپټ نه نو دا زموږ روریان دي دا ریډو والا دا په دې نور کې ولاړ دي ټوله ګرمي وي تکلیف تېرېږي پې نو هغې زموږ چې دی که نه یو خبره ومنله نو ډیفینټلی اوس دغه اکنالج کول پکار دي زبردست تاسو ډېره ښه خبره وکړه وایي سزا میلاویږي خو د جزا رغه نه میلاویږي فایده نه میلاویږي دا هم یو نوی زه به دویم چې یو غټ سټیپ واخیستی شو او دې نه علاوه چې دی موږ په دغه کې د روژې چې څنګه ختمه شوه روژې نه بعد موږ پرایز ډسټریبیوشن سرمني کړې وه هغه دکانداران چې د چا کوالټي او د چا پرایس مکمل د سرکار مطابق او هغې چې دی که نه صفایي هم پوره خیال ساتلی او دغسې هر یو شي کړی نو هغې بیا موږ راغوښتي د هغې دپاره موږ یو غټ ایونټ کړی چې پای کې هغه موږ اکنالج کړو چې دا د دکانداران دي
او دی چې دې کنه ډېر په میرټ باندې کار کوي دی هیڅ قسم ملاوټ نه کوي او هر یو شی په سرکاري ریټ باندې خرڅوي. او زما په خیال دا صرف یو تپتپه چی شاباسي د سره انسان ډیر زیات خبره خود اعتمادي په هغه کې راشي او د مخ کې جستجو هغه کې نور سیوا شي. بالکل دا څه ده میډم لکه یو کس اکنالج کول چې دی کنه دا ډېر زیات ضروري دي. نو چې موږ اکنالج کوو نو بیا دې د وایي چې دی کنه کس لغونده کې ډي موټیویټ شي هغه وایي چې دونه په میرټ باندې کار کوم او زم د عام کس غونډه کې او څه فایده راته نه ملاويږي. نو دغه شیزونه پکې الحمدلله موږ شروع کړی دي. د دې نه علاوه چې دی کنه لکه څنګه تاسو ته ما وویل چې موږ لګیا یو اوس باران ډېری علاقه ورته وي هلته کې به انشاءالله موږ چې دی موږ سره هلکانو سټوډنټان هم هور لګېدلی نو هغوی موږ سره په هور مړکولو کې دی دغه کړی هیلپ کړی نو هغوی دپاره انشاءالله کمینګ ویک موږ یو ایونټ ایښی دی چې هلته به ورځو د هغوی په علاقه کې به هغوی سره په ځمکه باندې کینو او د هغوی به شکریه ادا کوو ځکه چې هغوی پر خبر باندې پوه شو چې هور ولګېدو که په غر باندې دی که په ونه باندې دی نو دا نقصان چې دی که نه یوازې موږ ته نه بلکې زموږ د ټول کام ته دی نو د هغوی دپاره چې دی که نه الحمدلله هغوی ډېر تکړه هلکان و هغوی لګي او هغه موږ سره مړ کړو نو دغه به انشاءالله موږ اکنالج کوو او دغسې مختلف چې کوم زموږ اکټیویټیز دی پای باندې موږ لګیا یو الحمدلله دا کار چلو ماشاءالله خو اقدامات تاسو غشتي دي او اخله لګیا دي نو والله تاسو پکې کامیاب کې ولادو کې چې د 400 عوام هغه دغه شانت تاسو سپورټ کې څنګه چې تاسو په دې شپږ وو میاشتو کې سپورټ کړئ چې څومره خو تاسو دغه متعلق وي نو ایم شور چې ان شاء الله تاسو به هم دغه نه خوشاله او غي به هم تاسو مستقبل کې چې دین سپورټ کوي. ډیره زیاته مننه نصیر عباس صاحب څنګه د توله کې د خیبر ته مخ کې راغله نه راغله خیبر ته میډم دنه مخ کې 2018 کې راغلی وم ډېر ټایم مخکې راغلی او جی او هغه ټایم کې زه لیکچرر وم نو هغه ټایم کې یو ایونټ شو هم د دې شي باره کې هغه ټایم کې سپیسیفیکلی موږ د پی ایم ایس سی ایس ایس باره کې خبرې کړې وې نن سبا دام د خلکو خواهش ته د ایگزام کوالیفای او اورال چې ما هر کله تاسو چینل کتلې دی نو د ټول نه کمال خبره پکې ده چې تاسو پازیټیوټي سپریډ کوئ لکه زیات ترځینو کې موږ ګورو کنه لکه نیگیټیو اسپیکټ چې کوم دی هغه زیات هایلایټ کوي زیات پروموټ کوي نو تاسو دې کنه زموږ د پښتون کلچر باره کې دې باره کې دغه زموږ د علاقو چې کوم ایشوز دی هغه صرف او صرف آئیډنټیفای کوي نه او بعضې کسان خو صرف او صرف دې لپاره آئیډنټیفای کوي چې مخامخ کس ملامت کړي بالکل یا چې دې کنه هغه ډاون شو کی خو تاسو دې کنه هر کله یو دغه مسله فایند اوټ کړي نو هغه دې لپاره دا کوي چې د هغې او بیا تاسو سرکار ته خبر داسې طریقې سره ټیک اپ کړي چې سرکار هم چې دی که نه هغه چیز باندې مجبوره شي نه بلکې موږ هم چې داسې ده سرکار کې چې موږ ناست یو موږ هم دې دپاره ناست یو د خلکو مسلې به حل کوو او موږ هم چې دی انسانان یو موږ هم چې دی که نه لکه په سخته خبره باندې خفه کېږو په نرمه خبره باندې خوشحالېږو دغسې سرکار کې چې دی که نه لکه موږ باندې دونه برډن وي سهار نه واله ماښامه پورې زموږ هم کارونه وي نو په دې دوران کې د خلکو نه دا هیر شي چې افسر هم انسان وي که تاسو چاته ووایي چې 15 منټه صبر وکړئ هم په خلکو بدو لګي هغه هم بدي ولګي که تاسو ورته چېرې لږ کې مال یو لږ ټایم راکړي زه مونځ وغیره وکړم نو هغه ویل زما خو یو منټ خبره ده دا یو منټ خبره ور نو هغه یو منټ خبره هغه چې دی که نه هغه ته چې موږ ته 15 منټ انتظار کوو هغه نه کوي نو دې ډونټ انډرسټینډ چې وي آر آلسو هیومن زموږ هم داسې لیمیټیشنز دي خو موږ به لګیا یو چې موږ ورته ډغټ کړی دی چې هر کله موږ دې جاب ته راغلي یو نو موږ الحمدلله روزانه نوي سپیرټ سره ځو او موږ وایو چې الله ستا ډېر شکر دی چې تا موږ له دونه تان راکړی دی دونه طاقت ته راکړی چې اچھا په زندګۍ کې موږ اسانتیا راوستی شو مسلې حل کوو ډېره زیاته مننه نصیر عباس صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو راتګ ګران لیدونکو یقین چې ډېر ښایسته ښکلې خبرې وشوې او معلوماتي خبرې وشوې او الله دې وکړي چې دغه عوام چې هغه کو د هر ځای وي الله دې وکړي چې هغه د سرکاري کورسو باندې ناست چې کوم افسران دي هغې سره هم دغه شان تعاون وکړي او الله دې وکړي چې سرکاري کورسو باندې ناست افسران هم د دغه عوام سره دغه شانتې تعاون وکړي چې د هغې په درد پوه شي او عوام د سرکار په درد پوه شي نو یقین وکړئ دا وطن ګل ګلزار د به ډېر ښایسته شي دما خلو په هغې بیا راځو موږ سره اوسه ویلکم ویورز یو ځل بیا د بریک نه پس درته وایو هرکلی او اوس هغه کسان چې چاته عدالتي مسلې وي کو هغه د لا د سایډ نه وي یا هغه داسې کیسې وي یا دغه چې هغه بیا د جج نه یا د ایډوکیټ نه هغه بیا ډایرکټ ځي وفاقي متصب ته یا صوبایي متصب ته هغه بیا اپروچ کوي اوس پورې چې څومره ما سره راغلي دي هغه 35 and 40 پلس وي بٹ ماشاء اللہ ہی از اے ینگ بوائے اور بہت ساری باتیں ان کے ساتھ کروں گی اردو میں اس لیے انٹروڈکشن کروں کیونکہ اردو زبان ہے اردو سمجھتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں ان کو انٹروڈکشن اردو کر دوں گی تاکہ ان کو سمجھ پڑے کہ میں کیا رہی ہوں محمد ابرار ہے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ اینڈ وفاقی متصب ہے آپ کو ویلکم خوش آمدید بخیر آپ تھینک یو کچھ تو بالکل سر کے اوپر سے جاتی ہے بس 2-4 لفظ سمجھ جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ادروائز نہیں آتے ٹھیک ہے آپ مانسیرا سے ہیں جی بالکل میں مانسیرا سے اچھا تو جاب ریلیٹڈ میں پشاور میں ہوں فوسپا میں وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت ایک وفاق کے تحت ایک ادارہ قائم کیا گیا 2010 میں تو میں اس میں ایز لیگل ٹیم میں اوکے جی اب آپ مجھے ایک بات بتائیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے
FOSPAH, ये क्या है? पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये फोस्पा जो हमारे इदारे का नाम है, फोस्फा, ओके जो कि वफाकी मुख्तसिब बराए इंसदाद हिरासियत है। ओके, इसका it's a short मुखफ़फ़ form, ये okay. हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है शॉर्ट। इसका जो पूरी फुल डिटेल है, मुखफ़फ़ जो इसका है वो है फेडरल ओम्बड्सपर्सन सेक्रेटेरिएट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हैरेसमेंट। ठीक है जी। अब चूंकि ख़वातीन रिलेटेड गुफ्तगू होगी, डेफिनेटली ख़वातीन वर्किंग प्लेस पे जब वो हरेस्ट हो जाती है, नॉट ओनली इन वर्किंग प्लेस, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ दफातर में, बैंक्स में, एक एक जगह पे, वहाँ पे जब ये ख़वातीन हरास्ट हो जाती है, इनके लिए कहाँ पे जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? और फिर ये जो सारी रूल्स है उसको ये लोग अपने ऑफिस में या अपने दफातर्स में या अपने इंस्टीट्यूट्स पे किस तरह लागू करेंगे? फोस्पा का बुनियादी उसको तश्कील या इस्टेब्लिश करने का मकसद ही ये था कि हमारे अब जो वर्क प्लेसेस हैं, जो काम की जगहों पे हैं, वहाँ से हमें अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे उनके साथ हरासानी होती है या वो हरासानी का शिकार होती हैं। तो गो कि हमारे और भी इस तरह फोरम्स हैं, जिस तरह हमारी कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वहाँ पे भी हम जा सकते हैं क्योंकि हमारे फौजदारी कवानीन में भी ऐसी दफ़ात और ऐसी शकें हैं जिनको हम अवेल करते हुए अदालतों में भी जा सकते हैं। लेकिन अदालतों का एक बुनियादी एक उसमें सुकम या कमज़ोरी ये है कि वहाँ पे हम अगर कंप्लेंट फ़ाइल करें या कोई FIR करें तो उसमें इतना टाइम, हालांकि जो FIR जो कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसको भी दर्ज कराने में हमारी काफ़ी ताख़ीर हो जाती है। तारीख पे तारीख और ताख़ीर पे ताख़ीर भी होती है। तो उससे एक जो विक्टिम होता है जिसके साथ हरासानी हुई होती है, तो वो इतना डिस्करेज हो जाता है, उसको सिस्टम से बिलीफ ही उससे उठ जाता है। और उसके साथ अगर FIR नहीं होती तो फिर अदालतों में भी तारीख पे तारीख वो जो हमारा जो रुझान है और जो हम आए रोज़ देखते हैं, तो वहाँ से फिर सिस्टम से बिलीफ अवाम का या जिसके साथ हरासानी होती है वो उठ जाता है। तो इसी वजह से ये एक ज़रूरी इस अमर को समझा गया कि हम एक ऐसे इदारे को तश्कील दें कि जो कि तारीख पे तारीख वाला रुझान ख़त्म और स्पीडी जस्टिस हम प्रोवाइड कर सकें। जिसके लिए फिर एक 2010 में कानून बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। एक 2010 में एक हमारी पार्लियामेंट ने कानून पास किया जिसके तहत फोस्पा का इदारा यानी वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासियत का एक इदारा कायम किया गया, जो कि सिर्फ इन मैटर्स को डील करता है कि जो काम की जगहों पर वर्क प्लेस पे जितनी भी हैरेसमेंट होती है हम उसकी कंप्लेंट्स लें, उस पर उसको सुने, उस पर दादरसी करें और जितना जल्दी और जितना सस्ता इंसाफ हो वो हम मुतासरीन को मुहैया करें। और ये दोनों के लिए, ख़वातीन के लिए भी और मर्द के लिए भी। अगर मर्द हरासा हो रहा है तो मर्द के लिए भी यही सेम रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ख़वातीन के लिए भी। अच्छा जी, तो अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग डर के मारे छुप रह जाते, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे उनको सुनने वाला कोई नहीं होता या उनको तारीख पे तारीख दी जाती, तो वो अपने साथ वो ज्यादती को या वो जुल्म को बर्दाश्त करते हुए आगे चले जाते हैं। वो मजबूरी होती है उनकी, कोई ना कोई इस चीज़ को वो आगे लेके जाते हैं। अच्छा ये बताया, अगर एक लड़की को या लड़का, मैं सिर्फ एक जेंडर को वो नहीं करूँगी, अगर ऐसे कोई उसको फील हो रहा है कि भाई इस जगह पे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में या कहीं भी उसको हरासा किया जा रहा है, तो उसको फर्दर क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसे दरवाज़ा है जिसको सबसे पहले उस पे वहाँ पे उसको रियायत मिल जाएगी? ठीक, अवलन तो मैं इस चीज़ की वजाहत करूँ कि जो हमारा 2010 का कानून बना था उसमें सिर्फ हमने एक जो हरासानी की शिकायत कर सकता था वो सिर्फ ख़वातीन थी। अच्छा। लेकिन वक्त के साथ ये ज़रूरत पड़ी कि एक लड़कों को भी, मर्द हजरात को भी हरासानी का सामना करना पड़ता है और वो भी शिकार होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे ख्वाजा सरा की जो कम्युनिटी है उनके साथ भी हरासानी होते हैं। तो इसके लिए फिर हमने इस कानून में पार्लियामेंट ने 2022 में एक तरमीम की जिसके तहत हमने उसमें सिर्फ एक वुमन का वर्ड हटा के एनी पर्सन को शामिल कर दिया ताकि वो लड़के, लड़कियां और ख्वाजा सरा भी इसमें शामिल हो सकें। और ना सिर्फ हरासानी को हमने इसमें ऐड किया, इसके अलावा हमने फिर जो सिनफी बुनियादों पर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है या किसी को उसके जिन्स की बुनियाद पर उसके साथ तफरीक की जाती है, फ़र्क किया जाता है, तो हमने इसको भी ऐड किया कि अगर इस रिलेटेड भी कोई शिकायत हो किसी के पास या कोई मुतासिर हो इस अमल से तो हम उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा इब्रार, अब ये है कि हम हरासमेंट पे तो चलो बात हो भी रही, यहाँ पे ये भी होता है कि अक्सर ख़वातीन को उनके जो है तो जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, वो केसेस भी आप लोगों के पास आ जाते हैं, ठीक है? या अक्सर ऐसी जगह होते हैं कि जहाँ पे उसको, अच्छा पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम, कौन से वो बात कर रही है? दुनिया भर से। दुनिया, आपको वेलकम, खुशामदीद। क्या हाल है दुनिया?
ठीक ठाक। आप कैसी हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र आपके है। घर वाले सारे मरीज ठीक है? मैंने तो अल्लाह उनको सेहत जनरल दे। हॉस्पिटल खोला हुआ है घर पे। दुआएं हमारी, आपकी सदा मैंने सुनी थी ना, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे बलोच भाई ने कहा था, आपकी कॉल आई थी, आपने मेरे लिए दुआ की, मेरे भाई के लिए, सेहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला करे कि वो अपने घर में उसको कबूल फरमाए। आमीन सब आमीन में खुश होगी। हाँ। आमीन। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरे में अभी आई थी ना, लेकिन अभी मुझे रूम से निकाला है, कोई बंदा आया है काम करने के लिए ना। जी जी। तो मैंने एक पोर्शन को देखा, बंदा जो सफाई के मुताबिक बात कर रहा है ना, वो तो असिस्टेंट कमिश्नर उससे ये- चारसदा थे। हाँ, वो ये परेशानी के चाहे चरसदा हो या पूरा पाकिस्तान हो ना, एक ही मसला है हमारा। टीन हो या कंटेनर हो, वो हो, लेकिन गन हम नीचे फेंकते हैं ना। सही। अभी हम स्कूल जाते थे या कॉलेज हो, तो एक गधे को बंदे ने वहां बांधा था और इसकी बालों की सफाई कर रहे, तो हम हंसते थे ना कि देखो कैसे इंसल्ट कर रहे। मेरे दिमाग में ये एक बात चल रही है ना कि अगर हम खुद पे इतना जबर करे ना हुकूमती लिहाज से, कि वो फाइन लेना शुरू करे कैमरे लगा के ना, अगर वो हम पे भारी जुर्माना आयद करे बाहर के ममालिक की तरह, तो होगा। अदरवाइज रास्ते में फेंकना या किसी के घर के सामने डालना, इसमें तो हमें खुशी मिलती, हमें ये एहसास ही नहीं है। क्योंकि जिस कौम में एहसास खत्म हो जाए ना, हम में तो एहसास हर चीज की खत्म हो गए हैं। ऐसा तो ही है। इंशाल्लाह ये काम भी, रही बात इसने जो पौधों की है, अगर इनके इतने पौधों में एक पौधा भी लोग रहने दे तो ये सदका जारिया है। बेशक। जब तक वो हवा देते, ऑक्सीजन या फल देते या साया, ये उस शख्स के उसमें जाते। अल्लाह करे कि बहुत से लोग जिसने इनको सुना और इस बात पे बर्थडे अमल न करें, मनाए, अमल एक करें। केक जो पता नहीं किन की चीजों से बनाते, उन पैसों से ये पौधे और इस तरह की चीजें, हम इस वजह से पीछे रह गए ना कि बस फंक्शन उड़ाओ, अपना हक बटोरो और लो, लेकिन जो फराइज है उससे आपको इस पर आप बिल्कुल तवज्जो ही ना दें, जैसा कोशिश करें। बिल्कुल जी, आपने दूसरे बहुत बंदे को सुन रही हूँ, लेकिन कमरे से बाहर हो, उसको सिर्फ इंसाफ के हवाले से कुछ मेरे दिमाग में एक दो बातें आई है, सुना नहीं इनको। अल्लाह करे हजूर पाक का और हजरत उमर का निजाम जो है इंसाफ का, आमीन, वो आमीन। हमारे मुल्क में हो। आमीन आमीन आमीन। दुनिया जी, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने की और अल्लाह करे कि ऐसा हो। और हम सब अगर अपने आप से शुरू कर ले तो यकीन मानिए दुनिया में, जैसे कहा ना कि ये खूबसूरत वतन जो है मजीद खूबसूरत बन सकता है, लेकिन अगर हम खुद अपने आप को सही करें, जब तक अपने आप को सही नहीं करेंगे यकीन मानिए कुछ भी सही नहीं हो सकता। ग्राउंड लिदन को दमा खलू पजद में ब्याराजू मुक्सरों से वेलकम व्यूअर्स ब्यादा कले और यकीन हो के ढेर खस्ता खबरें केदले और खबरें स्पेशली जनाना नारीना और आगा ट्रांसजेंडर्स शे चात दास मसले भी वर्क प्लेस बांधे या दास किस्म जैन तच अगर को अल्तकार नम कई और अल्त दगी डेली बेसिस बांधे दगी अगवे कना लारवी या अगर चरत ऑफिस तजी या दास सनोर दगा कारून पागे लार बांधे अगर तीरी जो अल्त अगर अरेस्ट की नो आया दगे खिलाफ या कम तरीकी दी या कम किस्म च दिन आगे बांधे कम किस्म फाइन लगी। बट मैंने आपसे एक बात पूछी ब्रेक से पहले कि अक्सर जगहों पे काम दिया जाता है और उसको कहा जाता है, फॉर एग्जांपल कि भी तुम्हारा काम है कि तुमने सोशल मीडिया हैंडल करना है और सोशल मीडिया के लिए उसको ले लेते और फिर उससे 100 मजीद काम करवाए जाते हैं कि भाई तुम इसमें भी एक्सपर्ट, तुम्हारी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, और वो बेचारा मजबूर है क्योंकि उसने करना है, क्योंकि डेफिनेटली उसके पास और कोई जरिया माश नहीं है। तो आया इन लोगों के खिलाफ भी केस हो सकता है, इनके ऊपर फाइन लग सकती है और ये क्राइम है कि नहीं कि आप लेते एक जॉब के लिए और आप उससे 2, 3, 4 काम और करवाते हो? इसमें कुछ इस तरह है कि जैसे भी किसी इदारे में अगर कोई पोजीशन वैकेंट होती है तो उसके लिए बाकायदा एक इश्तिहार होता है, वो एडवर्टीजमेंट होती है, उसके बाद एक हायरिंग का प्रोसेस होता है और जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें उमूमन और अक्सर ये लिखा होता है कि आया ये जो जॉब है इसकी वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, उसकी जॉब में करना क्या होगा। तो अगर उस काम से हट कर उससे किसी भी मुलाजिम से, किसी एम्प्लॉय से उस काम से बढ़कर या उससे अलहदा कोई काम लिया जाता है, तो अगर उस इदारे के रूल्स में ये कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें उसको अलहदा मुआवजा दिया जाएगा, अलहदा उसको कंपनसेट किया जाएगा, क्या तुम अपने काम से हट कर एक दूसरा काम भी कर रहे हो, तो उसका अगर मुआवजा दिया जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर वो दिया जाता है। अगर वो नहीं दिया जाता तो ज़ाहिर है ये
एक किस्म का इस्तेहसाल है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, क्योंकि इसकी जॉब और है, काम कुछ और कर रहा है और काम करने के बावजूद उसे मुआवजा भी नहीं मिल रहा। तो एक सरीहन ये इस्तेहसाल है जिसके रिलेटेड वो बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते, लेकिन वो हमारे पास नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास जो दायरा इख्तियार है वो सिर्फ हरासानी का है और जिनसी बुनियाद पर तफरीक या इम्तियाज़ का है। क्योंकि ये एक सर्विस रिलेटेड मैटर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, तो वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को इसमें अप्रोच कर सकते हैं, वो बिल्कुल उनके साथ कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कानूनन और रूल्स के ज़ाब्ते के खिलाफ अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट जात की बात। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस, चूँकि ख़वातीन से रिलेटेड गुफ्तगू चल रही है और ये भी ख़वातीन से रिलेटेड ही ये बात थी कि अक्सर ख़वातीन के साथ ऐसा हो जाता है, वो बेचारी मजबूर होती है काम करने पे। अच्छा जी, अब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती है कि शादी हो जाती है और वो फिर जाहिर सी बात है कंसीव कर जाती है, तो वहाँ पे उनको फिर मजबूरी होती है, लास्ट मंथ पे उनको जो है लीव लेनी पड़ती है, तो वो लीव का भी इशू बनता है, लीव उसको नहीं दिए जाते। अगर लीव लेते तो उसको कहते हैं कि भाई तुम फारिग हो गए, तुम काम से मत आना, ये वो। या फिर जब उसका बच्चा डिलीवर हो जाता है फिर उसको नहीं छोड़ते कि भाई तुम्हारा बच्चा माहौल डिस्टर्ब कर रहा है, ये कर रहे हैं। इवन अगर मियाँ बीवी दोनों भी काम कर रहे थे, तो इस सिलसिले में वो ख़वातीन या वो लोग क्या कर सकते हैं? जी, ये अक्सर मैटरनिटी और पैटर्निटी रूल्स की जो खिलाफ वर्जी होती हैं उससे रिलेटेड भी हमारे पास शिकायत आती हैं, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब एक औरत है वो एक हामिल होती है या जो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद उसने एक औलाद को जन्म होता है, एक प्रोसीजर से गुजरती है, तो उसके लिए लाजम है कि वो उन आयाम में अपनी जॉब को नहीं कंटिन्यू कर सकती। तो इसके लिए कानून है, बाकायदा कानून है कि अगर जो पहला जो बच्चा वो जनेगी तो वहाँ उस टाइम उसको 6 माह की एक अर्नड लीव दी जाएगी, जिसके दौरान उसे लीव तो मिलेगी, साथ उसकी तनख्वाह भी उतनी ही बरकरार रहेगी जितनी वो ले रही थी जिस टाइम वो काम कर रही थी। अच्छा, सैलरी मिलेगी? सैलरी मिलेगी, विदाउट सैलरी लीव नहीं मिलेगी? जी, विदाउट सैलरी उसको नहीं रखा जाएगा, उसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फॉर बोथ? दोनों के लिए ये बिल्कुल जो सरकारी इदारे हैं और जो निजी इदारे हैं उन दोनों को ये डील करता है। क्योंकि अक्सर हमारे पास कंप्लेंट आती है कि अक्सर उनको इवन के काम से ही हटा दिया जाता है, उनको रिमूव डिसमिस फ्रॉम सर्विस ही कर दिया जाता है। तो इस रिलेटेड हमारे पास दरख्वास्तें आती हैं जिन पे हम फैसला लेते हैं, और हाल ही में हमने तकरीबन इसी मामले में एक इदारे पे 20 से 21 लाख रुपए जुर्माना हमने किया है। अच्छा। तो उसने एक पैटर्निटी लीव एक लेडी ने, एम्प्लॉई ने अप्लाई की थी, उसको पैटर्निटी लीव नहीं दी गई, उल्टा उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। तो इस सूरत में हमने फिर एक इदारे पे 20-21 लाख रुपए जुर्माना भी किया। और सेम गोज विद द पैटर्निटी लीव। इस तरह हमारे कानून में एक वालिद को भी ये हक हासिल है कि जब उसकी औलाद हो तो वो 30 दिन की छुट्टी ले सकता है अपने काम से, और वो भी अर्न लीव है। उस दौरान उसकी कोई भी तनख्वाह नहीं कटेगी, उसको उसी तरह तनख्वाह मिलेगी जिस तरह वो अपने काम में जिस तरह किया करता था उसके उसी तरह मिलेगी। अच्छा, तो ये जो रूल्स है ये कब से कायम है या कब से इस पे अमल दरामद हुआ है? आया ये रिसेंटली ये चीज़ें है, लागू है? जी, गो की शिकायतें तो आती हैं, लेकिन हमारे पास कानून है और कानून ये बिल्कुल हक देता है कि आप ये अप्लाई कर सकते हो। ये मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव ये अरसा दराज से हमारे कानून का हिस्सा है, तो ये आज की बात नहीं है कि आज ये शामिल किया गया। लेकिन जो कि इसके नजरअंदाज किया जाता है ना, इस पे कोई अमल नहीं करता, कोई इदारा इस पे अमल नहीं करता, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। जी जी। अक्सर उसको जॉब से फारिग कर देते हैं कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं, आपकी जगह किसी और को ले लेंगे। ये अक्सर फुकदान हमारे यहाँ ये भी बदकिस्मती से पाया जाता है कि हमारे यहाँ लोगों को उनके कानून के मुताबिक जो उनके हुकूक में लगे हैं उनको उन्हें उससे आगाह नहीं है, या ऐसा कोई मामला उनके साथ हो जाए तो उन्हें ये नहीं पता हमने किस फोरम के अप्रोच करना है, कहाँ पे उनकी दादरसी हो सकती है। तो इसलिए हम मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशंस भी करते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में जाते हैं कि उनके जो हकूक़ हैं वो उन्हें पता चलें, और अगर उनके साथ ऐसा कोई मामला हो तो वो हमें अप्रोच करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हरासमेंट पे वापस आ जाते हैं। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में हम किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे, वहाँ पे अगर हमने इस हरासमेंट को हटाना है या ख़त्म करना है या इस रूल्स को हमने लागू करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा और क्या तरीका होगा कि एक खातून जहाँ आप काम करेगी और उसको रिलैक्सेशन हो कि भाई मुझे यहाँ कोई हरास नहीं किया जाएगा। हरासमेंट ये नहीं कि आपको हाथ लगाए, बहुत सारे उसके तरीके हैं। तो श्योरिटी क्या होगी और कंपनीज के ऊपर क्या वो है कि कंपनीज इस रूल्स को कैसे फॉलो करेगी? जी, पहले तो मैं ये जो हमारा फोस्पा का मैंडेट है उसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि हम एक जिनसी हरासानी को लेते हैं केसेस, और सिनफी बुनियाद पर जो तफरीक इम्तियाज़ बरता जाता है। अब जिनसी हरासानी में सिर्फ छूना ही नहीं है, इवन कि अब अगर आप अपनी आंखों से कोई ऐसा इशारा करते हैं, आप अपने हाथों से करते हैं, कोई ऐसे जेस्चर्स देते हैं, कोई एक्सप्रेशंस देते हैं, या ओरली या इन राइटिंग आप करते हैं, जब आपको इनसिक्योर करते हैं। और हमारा जो वर्क प्लेस है वो एक प्रेमिसेस तक एक महदूद नहीं है, क्योंकि आज ये पोस्ट जो पेंडेमिक है, कोविड के बाद
हमारा जो ज़्यादातर काम है वो एक डिजिटल शिफ्ट हो गया है। एग्जैक्टली। तो कोई अगर अपने घर पे भी काम कर रहा है तो दैट इज़ हर आर हिज वर्क प्लेस। तो अगर उसे कोई वहाँ पे अगर कोई हरासानी करता है या उसको कोई टेक्स्ट करता है, उसका एम्प्लॉयर या उसका कोई कोलीग, तो वो भी उसकी वर्क प्लेस में ही आता है, क्योंकि वहाँ पर अपनी सर्विस दे रहा है। और इस तरह अगर कोई ऐसा बंदा है जो किसी घर जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं और वहाँ वो दूसरे के घर पे जाके वो उसको हरासानी करता है, तो वो उसकी वहाँ पे एक वर्क प्लेस बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो उसको भी हम इस अपने डोमेन में लाते हैं कि ये भी एक वर्क प्लेस हैरेसमेंट है, क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक वर्क प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऑफिस तक महदूद नहीं रह गया, वो एक ब्रॉड टर्म हो गई है। एग्जैक्टली। और फिर दूसरा कि ये हमारी कंपनीज पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है अगर किसी के साथ हरासानी होती है, तो जो हमारा फोस्पा कानून है इसके अंदर ये लाजम है कि हर इदारे में, चाहे वो सरकारी है, वो निजी है, वो जिस तरह के भी इदारा है, उसके लिए ये लाजम है कि वो अपने इदारे के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील करेगा। अच्छा। उस इंक्वायरी कमेटी का मकसद ये होगा कि किसी के साथ भी हरासानी होती है तो वो उस इंक्वायरी कमेटी को अप्रोच कर सके, जिसमें उस इंक्वायरी कमेटी में ये कम से कम वो 3 अफराद की वो कमेटी होगी और इसमें ये लाजम होगा कि वो एक जो उसका मेंबर होगा वो खातून अच्छा, ये इसमें मैं बात करूंगी कि आया वो जो 3 मेंबर होंगे वो आपके मुतसिब से होंगे, आपके गवर्नमेंट इदारे से होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे वो कि नहीं, वो उसी इदारे के अपने बंदे होंगे, ठीक है? उसमें हम डिटेल वाइज बात कर लेंगे। दमाल उग्रानो का तुनको पजागी ब्यारज वेलकम व्यूअर्स मुंगसर नासिजी एसोसिएट एडवोकेट वफाकी मुतसिब मोहम्मद इब्रार और ख़बरें मुंगा कवली आया को वर्किंग प्लेस के मुख्तलिफ दफातर के मुख्तलिफ इदारों के इंस्टीट्यूट्स के खुदा शांति इदारे जोड़िशी अदासियो रूल्स कायम कीगी, जैसे इन्होंने कहा था कि वहाँ पे 3 बंदों के 3 मेंबर्स का वो कमेटी बिठाएंगे। तो उस कमेटी का जो सीन होगा, आया उसमें गवर्नमेंट के बंदे होंगे, हुकूमत से रिलेटेड होंगे, या उसी इदारे के अपने लोग होंगे? उस इंक्वायरी कमेटी में जो इदारा जो कंपनी है उसके अपने लोग ही होते हैं। अच्छा, अपने लोग। और तो फिर पर्दा डालेगा ना? मैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। वो 3 बंदों की, कम से कम 3 बंदों की कमेटी होती है, 3 मेंबरान उसमें होते हैं, एक उसमें एक फीमेल को होना लाजमी है और एक सीनियर मैनेजमेंट से कोई होगा और एक सीनियर एम्प्लॉय होगा। ठीक। तो वो जो भी हरासानी का शिकार होता है, कंप्लेनेंट जो होता है, वो उस इंक्वायरी कमेटी को अप्रोच कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं कि मेरे साथ ये हरासानी हुई है, फलां बंदे ने की, पूरी डिटेल ये मसला है या ये एक कम्प्रीहेंसिव कंप्लेंट की सूरत में वो अप्रोच करता है। तो इंक्वायरी कमेटी उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, एक्यूज्ड पार्टी को नोटिस करती है, फिर बुलाती है, दोनों को सुन के शवाहिद को इकट्ठा करके एक फैसला देती है। ठीक। आपका सवाल बिल्कुल ये दुरुस्त है कि कंपनी वो इस तरह क्यों करेगी। पहली तो ये कि वो अपने बंदे होंगे, दूसरा अगर ये बात बाहर चलेगी तो अपनी कंपनी की बदनामी होगी, तो ये उनकी एक रेपो खराब होगी। तो इसके लिए ये इस्तेमाल बिल्कुल था कि ये इस तरह की कोई अमर या इस तरह कोई ऐसा सीन हमारे सामने हो सकता है। तो इसके लिए वो जो कंप्लेनेंट है अगर उसको लगे कि ये आया कि ये जो इंक्वायरी कमेटी है या इसके जो मेंबरान हैं वो पार्शल हो गए या वो किसी की साइड ले रहे हैं, तो वो डायरेक्ट फोस्पा को भी अप्रोच कर सकते हैं। फोस्पा को कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी है ये पार्शल है, ये बाइस्ड है, या इंडिपेंडेंट नहीं है, शिफाफ ये कार्रवाई नहीं करी, तो डायरेक्ट फोस्पा भी आ सकते हैं कि हमारी ये कंप्लेंट। तो फोस्पा उसको उस तरह दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी, उसकी शवाहिद देखेगी, विटनेसेस देखेगी, तो उसकी बुनियाद पर वो अपना फैसला सादर करेगी। ओके, एंड आई एम श्योर कि इस तरह अगर वो कमेटी या इदारा अगर अपने आप को सेव करेगा और इस तरह आपको पता चलेगा, तो आई एम श्योर कि फिर उस पर डबल फाइन लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो कि रूल्स के खिलाफ जाएगा, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि भाई इस तरह का संगीन अमल हुआ है कि इंक्वायरी कमेटी बजाते खुद ही वो बायस्ड हो गई है, तो इस इदारे को बिल्कुल एहतसाब के अमल से वो गुजरेगा और उसको बिल्कुल अकाउंटेबल और आंसरेबल बनाया जाएगा। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही कह लेना कि बहुत ही मालूमात से भरी हुई गुफ्तगू हमने की है और आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा इनसे। आप हमारे खैबर नेटवर्क पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहले आ चुके हो, किस तरह रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, मैं तो खैबर टीवी, क्योंकि मैं बेसिकली मानसेरा से हूँ, तो पेशावर में अपनी जॉब के सिलसिले में यहाँ रिहाइश पजीर हूँ और मैं इट इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई कैम हेयर इन खैबर टीवी। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आपका एक जो एनवायरनमेंट है और ख़ासकर जो आगाही मुहिम में मैं इसको कहूँगा कि लोगों को शऊर देने के लिए आप इतने इक़दाम उठा रहे हैं, खुसूसन आपकी तकरीबन 1 दहाई से ज़ायद की आपकी ये
एक एक्सपीरियंस भी है, और आप इस शऊर को, आगाही की मुहिम को आगे लेकर चल रही हैं कि हमारे जो मुल्क में जितने भी लोग हैं, हमारा तबका है, उनके हुकूक का पता चल सके। तो आप, मेरा एक आपको भी एक सलाम है। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद इब्रार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। एंड व्यूअर्स, यकीन में दे कि नन्हे प्रोग्राम हम तौस्त लगी दिली हुई और डेरे मसलों न बखबर शवे, द खपल राइट्स न हकूक न बखबर शवे, स्पेशली जनाना कि आगा वर्किंग प्लेस की हरेस्ट की, हरेस्ट इज़ नॉट चे तासो सोक टच की, हरेसमेंट डेर ज़्यादा देनो आगे मफूदी कत्ल बानी हम की, टेक्स्ट मैसेज बानी हम की, अगवे करना देर ज़्यादा आगे जस्टिस दी न खुदा से चाहते से मसला भी नवल खुदा अगर कमेटी तजी को अगर कमेटी हम दागी पर खबर बांधे अगर फॉरन एक्शन नाली न ब्याज दी अगर सूबाई मुतसिबता या वफाकी मुतसिबता जी अगी खपल अप्रोच कवीशी इंशाल्लाह ची जुंदो खैरी सबा ब्या हाजिर एगम गुरु बच द शोबिस पस्तूरो के दस्ताज द पारा सोक राजी और स खबर अथरी कीगी दा बयो सरप्राइज प्रीदू ची जुंदो खैरी सबा मिलावी गुद अल्लाह पमान।